فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. اسماء الہیہ کی یہ اسم المجید ہو. قرآن مجید کے دا المجید استعمال یو دا قرآن مجید دا پار شعر ہے. قاف القرآن المجید دارنگے بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. مجد مانا منکڑے ہوا وسعت کرم والا، وسیع کرم والا، فراخ سرا کرم والا. کرم سخات ہوئی، تقسیم اول ورکول عطا. اللہ تا کریم ویلی شی سخی ورطنشی ویلی. وجد آگے دادا چھ کریم آغازات وی چھ کسو غوالی او کنغوالی ناور کئی، او سخی آغا چاہتا ویلی شی چا آغا نو غوالی ناور کول گئی. دیو جنا اللہ تا کریم ویلی شی لیکن سخی ورطنشی ویلی. سخی نہ دے، کریم دے. انہیں کسوک تی غوالی نو ہم ورکی او کسوک نغوالی نو ہم ورکی. دا کم رزقنا، کم عوننا، کم نعمتنا چا اللہ ورکی مدار چالا ورکی. یو کافر لیم ورکی، یو مسلمان لیم ورکی. پدے کرم کے، پدے عطا کے چھ کسرتی وسعتی ناغیتوی مجد. اللہ تا کلا ماجد وی او کلا ورطا مجید وی. مجید دا صیغہ دا مبالغی دا، یعنی دیر زیاد فراخ کرم والا. قرآن تیم مجید وے دا غی وجہ تیر جمعہ منگویلے ہو. چو قرآن مجید دا اللہ کلام دے و دا آغا صفت دے، پدے وجہ آغی دا پارا دا مجید استعمال درست دے، صحیح دے. دیکھا قرآن مخلوق نہ دے، قرآن دا اللہ صفت دے اور دا اللہ صفت مخلوق نہیں. اس اللہ تا مجید یو سورۃ ہود کے ویلے شہر تو سیدنا ابراہیم اور سیدہ سارہ واقعہ کی. اللہ رب العزت دا لوط علیہ السلام دا قوم دا ہلاکت تا پارا سا ملائک را لی گلو. خداغے ملائک یوکار سیدنا ابراہیم علیہ السلام تا بشرا زیر ورکولو. اشرال ابراہیم علیہ السلام خیال دا ہو چدا گندے انسانان دی، انسانی شکل کراغلی. اغاد تپوس نہ بغیر یوس خیر اتکڑ دے اغے غیل راوڑ دے. وہ کلے چوکتل چدیدہ نخری نو خیال داو چدا گندے زما دشمنان دی، خو غیرتیان دی نمک نخری. اس خدا سے دشمنان دی چاہ بے غیرت ایخ میلمہ بدیشی خوراک سکاک بپیو کے نروانے بدسر گئی. اور داغی زمانے دشمنے دا سے نوے اگیچی بدچا مال گو خوڑا، نمک بے خوڑ، روٹے بے خوڑا، نبیا بے خیال ساتھ. دا غیرت خبر قرآن کی لکلے دا، لیکن قرآن سو گوری نہ. ملائک سرد دے چاگہ انسانی شکل کیوں لیکن داغینا ملکوتی صفات لرشوی نو. دا ملائک کو صفت خوراک نہ کولی کہ انسانی شکل کے راشی نو خوراک اگی نہ گئی. دا قرآن نہ معلومی کی
دیتا د چا د وینا ضرورت یا د تفسیر ضرورت نشته چې فلان کې لیکلي فلان کې لیکلي. قرآن نه واضح ده. ابراهیم علیہ السلام چې وکتل چې د هغې لاس لا تصل الیه، خوراک طرف ته نه اوږدېږي، نو هغې ته ویل انا منکم وجلون، موږ تاسو نه ویرېدو. یعنې دشمني کوئ، دشمنان یې ځکه خوراک نه کوئ. هغې سمدستي ازاله وکړه، ویې ویل چې لا توجل، یېرېږه مه، انا رسول ربک، موږ ستا د رب استازي یو، انساني شکل کې راغلي، ملائک یو. نو سوال دا چې دومره ډېر سله راغلي یې او ډېر راغلي یو خو نه و. او قرآن جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرا ویل، د دې کارونه ګڼو اصل کې. د دې نه وروسته به دوی کار دا کوي چې د لوط علیه السلام قوم به تباه کوي. نو هغه هم کار و، دی خو یې دا هم کار و، ګڼ کسانو. نو زیر یې ورکړی ابراهیم علیه السلام له. د هغه کور والا سیدہ سارا رضی اللہ تعالی عنہ، هغه یو طرف ته پټه شوې وه، په دې خیال باندې پرده کړې وه چې دا نارینه دي. نن خو زموږ د خلقو خیالات دا وي چې یاره ولی الله چې هغه ته د ځمکې د ویښ د څیزونو هم پته لګي، دا ورته هم پته لګي چې کوډې کم ځای پرتې دي، منتر کم ځای پروت دی، سره زر کم ځای دي. دا واهیات خلک ډېر وایي. افسوس چې قرآن مجید له څوک ګوتې نه وړي. دا اصلاحات قرآن کړي دي ټول. دا قرآن چې دی علاقه کې شجره ممنوعه دی، ګوتې څوک نه وړي. د هغې وجه دکه تصورات دي چې قرآن دا قسمه څیزونه ختموي د انسان له. غیب باندې صرف یو الله پوهېږي. د ابراهیم علیه السلام هم تر اوسه خیال لا و چې دا انسانان دي او دشمنان دي، ځکه ته یېرېده. قرآن بل ځای دا فرمایي چې فلما ذهب عن ابراهیم الروع، د ابراهیم نه چې یره لاړه که نه، یجادلنا فی قوم لوط، ملائکو سره زمونږ د لوط علیہ السلام د قوم په باره کې بحث شروع کړ چې دا ولې وژنئ تاسو، ولې تباه کوئ. لوط علیہ السلام به څه کوي چې قوم ته مړ کړئ تاسو، دې ته جدال وایي، جګړه نه ده، بحث. چونکې ابراهیم علیہ السلام حلیم او رشید و، بردبار و، نو قرآن وایي چې هغه ځکه زمونږ ملایکو سره په دې بحث شروع چې لږ ټیم خو وله ورکړی که لږ ایثار شی، لږ انتظار ورته وکړئ، شاید چې یو کس دوه پکې سم شي. بل نبي به څه کوي، دی به بل خوا ځي. او والله چې لوط علیه السلام دار واره و د ابراهیم علیه السلام، د تره او د واره تعلق قرآن ښیي که نه چې څنګه و. یعنې تره دا نه غواړي چې زما درواره نبوت یا د هغه علم هغې ته نقصان ورسي. هر هغه سړی چې هغه تره دی، نو پکار دا وي چې هغه د خپل واره په باره کې هغه سوچ وکړي کوم چې قرآن ښودلی. دا غټې غټې خبرې دي قرآن کې نه ښکاري. خدا له هغې کېږي چې سړی انسان قرآن دا په غور ولولي، په غور ولولي، تدبر وکړي، دې کې سوچ وکړي چې قرآن څه ویل غواړي. الله د هغې نه جدال سره تعبیر کړی دی، یجادلنا فی قوم لوط. نو ملایکو ورته ویل ابراهیم دا پرېږده بس. د الله حکم یې ورته وورو چې دې کې اوس خبرې مه کوه، دا الله فیصله شوې ده، دې ته هغه شی راتلونکی دی، دې به ختم شي. اوس په دې میانځ میانځ کې زیر ورکړه هغې له چې ستا به اوس اولاد کېږي.
د ابراهیم علیه السلام خو سوال ډېر نه دی کړی، البته هغې کوروالی سوال کړی. یو خدا چې قرآن مجید دا فرمایي چې تر اوسه هغه پرده کې وه، ځکه چې د هغې خیال نه و چې دا نارینه دي پردي. اصول داری چې کله نارینه پردي نو حجاب پکاري، پرده پکاري. بیا یعنی که نارینه کور ته هم راغلي دي بالفرض، داسې نارینه دي چې د کور نارینه دي، نو هم زنانه له بې حجاب راتلل نه دي پکار، هغې له حجاب کول پکار دی. د امهات المؤمنین کې یو زنانه ده، غالبا سید اسما ده یا بل څوک ده، هغې نه شاګردانو تپوس کړو چې دا نورې زنانه خو حج او عمرې له ځي، کال په کال ځي، ته ولې نه دی؟ هغې ورته ویل چې ما یو حج هم کړی دی، یو عمره مې هم کړې ده. نور الله ته مونږ ته ویلي چې قرن فی بیوتکن، کور کې کلکې کښېنه. یعنې چې کله ته یو عمره وکړله، یو حج دی وکړه فرض، بیا کور کښېنه، ته ښه دی. ستا ذمہ داری هر وخت بار ہوتل نه دي، حجاب کې به تو حجاب پرده کول دا سو دقیانوسیت نه دی، دا قرآن حکم دی. د قرآن مجید حکم دی دا چې زنانه به حجاب کوي، پرده به کوي. د کورم ډېر نارینه داسې شته دی چې زنانه به د هغې نه پرده کوي. دا نه چې دا لیور دی کور ته راغی بس راځي به شونډ به وایي. دا واضح هدایات دي قرآن و حدیث کې، هغه واضح هدایاتو باندې خلک عمل پرېږدي، بیا مصائب راشي نو بیا خلک جاړي چې داسې چلو شو، دا به خود کېږي. سیده ساره تر اوسه پورې پټه وه د دې ملایکو نه، ځکه چې د هغې خیال نه و چې دا انسانان دي، لیکن منځ کې ملایکو فسکت وجهها، زنانه چې کله حیران شي نو هغه د ګوته راواخلي پوزه باندې کېږي، د حیرانتیا نه کوي هغه، نو هغې دغه چلو کوه. د دې دوه سبب مفسرین لیکي، یو سبب خو قرآن کریم لیکلی دی، هغه دا دی چې انی زه خو عجوز عقیم یم، زما اولاد نه کېږي، عمر زما د اولاد نه دی، څنګه به زما اولاد کېږي. دویم ځان پورې خندا مرله چې زمونږ دغه امره پوهه ده چې مونږ ویل ګندې دا انسانان دي، منځ کې خو هغه ملایکو. اوس خو هر صوفي صاحب چې کوم دی پېژني خلک، بلکې جنتي او دوزخي هم پېژني بعضې خلک چې دا جنتي دی دا دوزخي دی. او داسې داسې خلق دی چا به تا ته ښیي چې دې قبر کې عذاب دی او دې قبر کې جنت دی. دا فضول دعوې خلقو جوړې کړي دي، د قرآن او د حدیث نه خلک ډېر لرې تللی دی. د قرآن ویونکي وایي، لیکن د قرآن د هغې علم نه وي ورسره، حافظ وایي د قرآن. سلف کې زمونږ طریقه دا وه، اسلافو کې صحابه کرام، تابعین، تبع تابعین، چې هغوی به عقیده اول سموله، عقیده به اول سمه کړه، ایمانیات به اول زده کړل چې مال کم کم کار کول پکار دي، کم نه دي پکار، کم عقیده ساتل دي او کم نه دي ساتل پکار. وروسته به بیا د علم حصول کو، نور قرآن به حفظ کو، احادیث به یاد کړل، خدا رستنی اعمالو. اوس خلک عقیده نه پېژني، د قرآن حافظ به وي او د قبر نه بغیر چا پېرده وي. لکه ته دنه څه غواړې؟ ستا څه کار دی دې سره؟ ستا سینه کې قرآن مجید پروت دی، نو بېمانې دې زده کړی، ځان خدای پې نه دی پوه کړی چې قرآن مجید ما ته ووایي څه. دا زبانی جمع خرچ پرې دی،
چې بس قرآن حفظ کا قرآن حفظ کا د قرآن تعلیم پکار دی تعلیم منې د دې الفاظ سره سره د دې مطلب زده کول پکار دی د دې معنی زده کول پکار دی او چې کوم مطلب او معنی تاسو زده کړل نو په هغې عقیده وساته او د هغې مطابق عمل وکړه ضروري دغه ده نن سبا د قرآن مجید حفظ کول دا یو مستحب عمل دی څه زمانه کې دا فرض و چې کله قرآن مجید لیکلی شوی نه و پوره مدون نه و نو هغه زمانه کې قرآن یادول فرض و اوس دا فرض نه دی دا اوس یو مستحب عمل دی څوک لستی شي ودلولي زده دي کي لیکن د هغې دا مطلب نه دی چې دی د هغې تفسیر یا د هغې مطالب یا د هغې معانی پهې د ځان نه پوهېږي پهې د ځان پوهې کېول پهې د عقیده جوړه کړي مستحب عمل لپاره خلقو مدارس جوړ کړي هره مدرسه کې څو حافظان دي شپېته او یا اتیا تپوس یې وکړه دې حافظانو کې د قرآن پوهه څومره دي د قرآن عالمان پکې څومره دي نو یو پکې هم نه په داسې حافظ به سړی څه کوي د دغې حافظانو خو به کار دی چې دوی به راځي تش ختمونه وکوي بس کله مړي پسې ختم په یو پیسې ګټي کله به دکان باندې ختم کوي په یو پیسې ګټي جیب کې واچوي کله به یو ختم کوي کله بل ختم کوي نور خو نشته قرآن د نصیحت کتاب دی دا د عقیدې کتاب دی دا تذکیر کتاب دی دا د دې کتاب دی چې د دې لاندې به انسان خپل ژوند جوړوي د دې تعلیمات به خپل مخې تک دي زموږ هغې دور کې تېرېږو زموږ ژوند هغې خلقو سره دی چې د هغه سینه کې قرآن خو پروت دی بېشک لیکن بې معنی په مطلب یې خو نه پوهېږي دی به د قبر نه ګیر چا پیر ګرځي که ته ورته وایې چې دا ګناه کوې نو خلق به څه وي یا خو جي حافظ دی نو حافظ دی خو په قرآن خو نه پوهېږي دا علمیه ده زموږ زمانه کې ابراهیم علیہ السلام دا هغه کور والا دارنګې ملائکو هغې له تسلي ورکړه چې الله به تعالی اولاد درکړي او بیا هغې وفرمایل چې انه حمید مجید الله حمید دی ستایلی شوی دی که څوک یې ستایي او که نه ستایي خلق شته دی ملائک شته دی الله هغې ستایي او بل مجید دی الله هر څه ورکوونکی دی مطلب دا دی چې تعالی په دې عمر کې د هغه کرم ډېر وسیع دی د هغه مهرباني ډېره فراخه ده د دې مجید دپاره موږ سره صحیح حدیث دی او هغه حدیث غور باندې اورئ د هغې تفصیلاتو ډېر ضرورت نشته خو حدیث چونکې اوږد دی نو زه د هغې غټه غټه حصه ستاسو مخکې تږدم چې الله څنګه مجید دی څنګه د هغه د کرم وسعت دی څومره فراخه ذات دی دا صحیح مسلم دی د امام مسلم رحمت الله تعالی علیہ کتاب صحیح مسلم دیکھیے وہ کتاب دیکھ دی عنوان کتاب البر والصلہ والآداب پدے کی وہ پنلسم باب دے باب و تحریم الظلم ظلم کول پیوبل بان حرام دی انسانان تو وہی پیوبل ظلم مکوے پدے کی دے دا سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پیش کی اور دا حدیث اصل کی وضاحت دا اللہ دنوم دا المجید چې الله څنګه واسع الکرم دی دا هغه کرم څومره واسع دی او څنګه واسع دی څه مطلب دی دا مونږ چې خلقو ته وایو قرآن سره حدیث وایه د هغې وجه دغه ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کار دا و چې هغه د الله د کتاب وضاحت وکړي د هغه ذمہ داري ده دې حدیث کې سیدنا ابو ذر فرمائی د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا فیما روا عن اللہ تبارک و تعالی
अल्लाह ताला फरमाइली दी से फरमाइली दी या इबादी ए ज़मा बंदगानो। देखिए मुंग तो वजाहत है, मुंग चा बंदगानी हो, हर इंसान दे चा बंद दे। मुझे उसलत नुम के दे अब्दुल अली द अली रज़ी अल्लाह अन्हु बंदा, अब्दुल हुसैन द हुसैन बंदा, अब्दुल नबी द नबी बंदा। अब सही नो अल्लाह हुई दा ज़मा बंदगान दी या इबादी दे मुखातब टोल खलक दे कसोक मुसलमान दे को काफिर दा अल्लाह मनन करे और ना मनन करे टोल तो या इबादी इन्नी हर्रम तो जुल्म अला नफ्सी माँ पखपल जान जुल्म हराम कर दे। अल्लाह मल्लाह युरीद जुल्म लिल इबाद, अल्लाह पे हिस बंदा से जुल्म न गई दातारी सखकारी जेर दा पे ज्यादा की दा पे की ना ज्यादा नहीं दा जित दागत दन हालात मालूम के तो पखपल पोश 14 टिक्की दा ऐलान दे दा अल्लाह दे तरफ ना या इबादी इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी वजअलतुहु बैनकुम मुहर्रमा फला तज़ालमू। तासुम मा देना मन निकलिए च तासो पयोबल जुल्म न करे हराम दी दा हर इंसान तो वही और मुसलमान तो बिलखुसूस हुई वो चा जुल्म मको। अगर जुल्म के इंसान पजान की या प बलचा की प खज़े की प औलादे की प लुरे की प जुईवाने की प पलारे की प मोरे की प खर टटूबाने की प जनावरे की हाँ जुल्म ने जुल्म जुल्मी जुल्म ला तज़ालमू जुल्म मन कर। या इबादी कुल्लुकुम दाल्लुन इल्ला मन हदैतो तासो के हर यो सड़े गुमराह दे दादा अल्लाह करम दे दागे वसात हर इंसान बेदार दे हर इंसान गुमराह दे माँ सेवा दाग चाना जागत हिदायत हुकुम यानी हिदायत दा अल्लाह पे इख्तियार के दे हर इंसान के न हादी दे न दाद दे कमाल न दे दादा अल्लाह करम दे। मुसलमान रेजान न रुकी जज़ मुसलमान तानो बोले काफिर दी पता दा अल्लाह खुसूसी एहसान दे दादा अल्लाह करम दे। ब्या वही फस्तहदूनी यहदिकुम तासो मान हिदायत वाले ज़बरदस्त हिदायत कुम। या इबादी कुल्लुकुम जायउन इल्ला मन अतअमतो ए ज़मा बंदगानो तासो के हर यो कस उगे रे पदे के मालदार और गरीब फ़र्क निश्ता दा मालदार हम टोलू गिरी और गरीबाना हम टोलू गिरी दा खुराक सोक वर गई दा करम दचारे एहसान दचारे अल्लाह एहसान दे पकार राय च हर इंसान खपल रब पेजनी च ज़मा रब सुमरा मजीद दे सुमरा वासिउल करम दे। फस्ततइमूनी उतइमकुम डोड़े माना वाले अल्लाह फरमाई खुराक माना वाले बल बल दर निश्तरे चालता वतजे उस्ताद ज़क़ब कुलावीगी अल्लाह न वाला अल्लाह फरमाई ज़बतासुल खुराक दरकम। या इबादी कुल्लुकुम आरिन इल्ला मन कसौतो ए ज़मा बंदगानो पतासो के हर यो कस बेलिबास रे बरबंद दे तजामो ताकत न लरी माँ सेवा दाग चाना जागल जामे वरकम दाद इंसान अगर तकब्बुर मादई कि माँ सर 200 जोड़ी दी और माँ कर 300 जोड़ी दी चादर गड़ी ता पैदा गड़ी दे इंसान खुखपल वजूद अल्लाह ता मुहताज डटोल तदब सही पलास के जमुंग दखल को ख्याल लाई जब फलान की दुमरज मगर दुमरे जायदाद दे ये तिवड़ी सुमरदान सर ये इंसान टोल दुनिया शो बिलफरज देव दे सुमर उसी जान सर पदे जान पोएवल वाली दा मिल्कियत खो सिर्फ देरा पारी पयोसीस चमुंग पैसे और गु
دا صرف دې لپاره چې دې ملکیت مال راشي بس زه په خپل ژوند کې دې استعمال وکړم ځمکه د چا نه دا د الله ده مونږ چې نو دا ځمکه د چا وه زمونږ پلاران نیکان چې نو دا ځمکه د چا وه آدم علیه السلام چې نو دا ځمکه آباده وه دا د چا وه دا د دماغو نه باتی وباسي د تکبر ځان سره سوړی نه شي دغه 2 لاس او 2 خپې وځي دنیا نه جامع دی نه یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنهار اے زما بندگانو تاسو د شپې او د ورځې ګناهونه کوئ ستا ګناه څوک بخي وانا اغفر الذنوب جميعا ګناهونه زه بخم دا د الله هغه مجد دی د هغه کرم دی چې مخالفت کې بیا بیا هغه ته بیا لړ شي چې ربه ته مې رب ایمانه غلطي شوې ده الله دې معاف کړي دې ته وایي مجید مجد دغه مطلب دی فاستغفرون یغفر لکم زما بندگانو ما نه بخښنه غواړئ زه به تاسو معاف کوم حدیث کې راځي یو سړی چې د هغه په عملنامه کې استغفار ډېر استغفر الله استغفر الله توب الله د هغه لپاره جنتونه دي استغفار د خپلې غلطۍ اقرار کول دا ډېر ضروري دي که نه یم ګناهګار ځان ګناهګار ګڼه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته آخري حکم سره قرآن مجید کې د قرآن آخري سورت النصر ده په نازلېدو کې په کې بالکل آخري حکم واستغفر انه کان توابا استغفار دومره لوی څیز دی د خپلې کوتاهۍ اقرار دی واستغفره مطلب دا دی د خپلې کوتاهۍ اقرار کوه رسول ته حکم دی چې د خپلې کوتاهۍ اقرار کوه مونږ وایو نه زما په لمن باندې مونځ کېږي د هېچا په لمن مونځ نه کېږي استغفار د خپلې کوتاهۍ اقرار کول د الله دربار کې ویل دا بنیادی انسانیت دی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر شي خبرې کړي دي دا ډېر لوی تفصیلي حدیث دی آخر کې دا فرمایي چې لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد که دا ستاسو انسانان او پیریان دا ټول دا لکه د یو سړي ګناهګار شي یو سړي په شان دا ټول کائنات ټول مخلوق موږ تصور وکړو چې دا یو انسان دی او افجر دی د ټول نه لوی ګناهګار دی فاسق فاجر دی او دا انسان راشي او دی الله ته وایي چې الله ما نه کوتاهي شوې ده نو الله یې زه به دا معاف کوم نو دا یوازې نه بلکې دا ټول کائنات په معاف کوم خو کم سے کم اقرار خو یې وکړي که او بیا څومره د الله مغفرت دی فرمایي دا څنګه چې تاسو یو ستن اوبو کې وروټومبئ کېږدئ پکې هغه اوچته کړئ نو په هغې ستنې پورې به څومره اوبه نښتي یو پیالی وایي نو هغه وایي که زه دا ټول مخلوق معاف کړم دا کفار دا مشرکین دا مبتدعین دا دهریان دا بېدینه دا ګناهګار مسلمانان نو دا زما رحمت دومره هم نشي کمولی څومره چې دغې ستنې پورې اوبه نښتي دي نو مونږه دا هغې ذات چې کوم دی بندګان یو هغه واسع الکرم دی هغه مجید دی د دې صفاتو مقصد دا چې سړی خپل رب وپېژني دا یې نه وایي سړی چې زه به هر شی د الله نه غواړم هر شی به ترې غواړې که ته ترې واده غواړې او که ته ترې بچی غواړې او که ته ترې مال غواړې او که دولت غواړې چې کم خیر د هغه نه غواړې هغه غوښتی شي ولې هغه المجید دی هر څه ورکوونکی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې په آخر کې فرمایي فمن وجد خیرا فلیحمد الله ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسه که دومره وضاحت باوجود هم که یو سړی په خیر نه پوهېږي بهتري په زړه کې نه راځي نو بیا ځان ملامته کړي مونږ څه وکړو د سره
مونږ ورته وویل چې که ته هر څومره ګناهګار یې نو د الله دربار ته راشه، الله به دې معاف کړي. که ستا نه هر قسمه غلطي شوې ده نو الله نه معافي وغواړه، او ستا چې کوم قسم حاجت دی الله نه وغواړه. دا حدیث خلق نه ویني. د یو کار دپاره به یو بابا کتلی د بل دپاره بل. کله ګرځي خلقو پسې ما ته دعا وکړه. د چا چې پلار مور ژوندي هغې دپاره د بل چا دعا ضرورت نشته. خپل پلار ته ووایه ما ته دعا وکړه، خپلې مور ته ووایه ما ته دعا وکړه. پردی انسان به تا ته څه دعا کوي؟ د انسان د پلار نه د هغه دپاره بزرګ څوک نشته. دارنګې د انسان دپاره د هغه د مور نه څوک بزرګ نشته. د یو سړی خپل پلار او مور سره یو خیال ساتي، یو تعلق ساتي، دی ګرځي به نورو خلکو پسې. نیک سړی دی. ځان په دې پوهېږه چې د پلار مور نه علاوه د یو انسان دپاره چې کله ژوندي نو بل څوک نیک نه وي. دا د الله مجد دی، د الله کرم دی، د الله احسان دی چې مونږ ته خپل صفت هم وښودو او رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې وضاحت هم وکړو. اقول قولی هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين.